فضل من ارتبط فرسا فی سبیل الله اس د ساتل دي د فی سبیل الله چې سبب ور وخراشي jihad بکوم د دین خدمت به ور باندې کوم داغي چې څه فضیلت دی ان ابي هريره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير اس چې دی معقود معنی غوټه کړی شوی دی چولې شوی دی فی نواسیها په نواسیو د دې کې نواسی چاته ویل کې ناسیتون جمع د دې تندی ختانو ته په نواسیو کې غوټه دی خیر دا به د کوم وخت پورې پکې دا خیری الى یوم القیامه کی اشاره ستراله چې دا اس تر قیامت پورې به د جهاد علی اوس هم دا په دې مترقی ژوندۍ کې جهاد علی څوک ده اس دې ټول نزیات جهاد کې پکاريږي اس او به ویلا الخيل لثلاثه لك د مسلم پر روایت کې دا تفصیلی راغلی دی هي لرجل اجر ولرجل ستر معنى ستر لفقره وستر لحاله وهي على رجل وزر فاما الذي له اجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له تیاریه فی سبیل الله لپاره نو دا اسد د لپاره اجر دی لا يغيب في بطونها شيء الا كتب الله له اجر نور حدیث به وګد دی چې د چا لپاره ستر د چا لپاره دی هغه حدیث دی مسلم چې فرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها واما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها عشرا وبطرا وبزخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله